ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پاره دا ډېر مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصله وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه حاصله وای پریشانی ټینشنونه وسره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک و یو زمونږ دواګانې دي په کېږي ما زمونږ دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس بوچت کو بس اس ته خبر نه چې منځ کو یا بغیر د مانځنه چې دعا کو لاس بوچت کو بس په مخبره کاږي منډه وو ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل بلا زړه دوا خدای نه قبل آداب د دې مخکې الله حمد بو الحمدلله رب العالمین بیا په رسول الله مبارک درود شریف وي ابلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلای تو خد دعا به وغواړي وجاله ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف وایا او لا سوچت کا او بیا په مخلص راکاږي شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطهما حتى یمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو الا به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه شته بعض قوي سندونه شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د ځوانه به دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویما پښاوی په لار باندې روانو نو سړیو هغه بچی والی یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې مال خدای سترګې راکا خدای هغه د یا سترګې وی چې خلک ماته وګوري چې دغه پسترګو نابینا دي پیسې برای د سوال د پاره یو طریقه جوړه کړې و یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چوکته لگا سړی خلون دي نو پیسې به ورکول نابینا بادشاہ په لار ته چې غیر سری ودا یو نابینا ټول مردل تناستي او سوال کوي او بس دا چغه وی چې الله سترګې نو خلک وته ګوري پیسې ورکي ورنه دلته کې ناسته ویخه په ما ورنځ کې د بار لوند سغواړي ای بادشاہ سلامت سترګې غواړم وی خاک سونه مودینا یاره وړي چغه مې والي خو الله را نکړي وی زه واپس راځم او کسترګې نه و درکړې سرمن دی وباس چغه و سترګې نشتا ول الله سره سترګې نشتا څه وشته کنه نو سب زراز پولیس ته و درېګا په کینه چې دنه لوند نه خو دي خلا له نبینا وی چې خدای داسه پیغام وړي وجرجانا کتا یو چغه والا خزت نن ملاوي هغه قصد لګي بلی نه قصد لګي سم دا مونږ ته یو خدای ته چغه نه وي دې کوي یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاک او مخکې کوم سوال د پیسو له چغه والا بادشاہ سپیره خود سرمن نه نو باسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی درونه خو دی بس بسړي باندې چیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړي داسې په غم وړي سترګې کم دي چې مال به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې دنیا کې نه ورکړي هغه په عوض کې خدای جنت ورکړي رسول الله مبارک فرمایي کنه من سلبت کریمته چانه چې ما سترګې واغښتلې او د په صبر وکړو نو زه بدل دې په عوض کې جنت ورکړم والی بادشاہ چې واپس راغی لون په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی لون دا څنګه سترګې وی بادشاہ سلام سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دا خلق بادشاہ ته ودار کې څه کارتا وکړو جادو کسو نه د مخ کې چې خدای ته نه والا د پیسو لا واسکو اوس چې د سر غم پراغه کنه نو دلانه خدای ته چې والا نو چې دلانه خدای ته چغه وایي نو بیا خدای پاک قبلای ګوري د بیبي زنیره نه و د ابو جهل وینځوا او مسلمان و د ابو جهل ظالم پکور کې وا هغه کې به ابو جهل بوالا بډای و غریبا او به والا
نو دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته رسو وای چې تعالی خدای پاک دا سم کی کنه نو یو ځل او والا نو لاسه ولا مات کا نو چې دشمن په کور کې مې بډای مې غوبین زمي نو زر غریبې لوپټا په لاس باندې نتاو کو لاسه ځان لوتړه زخمی بشو لوپټې نه یا د کبيس نه چیرړه اوښلل نو پاره به ځان له زخم وتړه دې ظلم په تو دې په لرګي په اثر والا نو سترګې لاندې شوې نظر اله چې نظر اله نو ابو جهل ته په وسه یوه ز خدای ظالم لاندې کړم نو چې زمارونو وینځم وی کنه او پستر ګلندم شو دشمن کرمیدا بسکای او پدې کې ولا پیغام ورکا وی دا خدای تری وجسترګې دلې جوړې چې دا کوم خدای ته چې دا یو زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ یا الله ستا پارا زخمی شوما او ما د خپل جامونه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ته تاو کړې تا ته مې لاس نه پورته کړې مته زما د حل نه خبرې کنه یا الله زما با انسان ته واړول شوې زه والي شم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان لو تعالی خو ما الله تا ته فریاد نه کړې الله نه پسر والم دې ظالم استرګې ملندې شوې نو زه اوسم تا ته فریاد نکوم چې تا الله پس خوشاله زه په خوشاله الله یو شی دی چې پیغور راکا چې خدای ته دی واچ دلې جوړې کی دا پیغور نشم زغمله دا د نوم پیغور نشم زغمله نو خدای دو کارو کې یو کا یا د سترګې را واپس کا یا را نه سو باسه چې دا پیغور بیا ونه نو الله ولا واپس سترګې جوړ پر تر وته نو سترګې جوړې وي څنګه وایا خدای ته دې کنه چې دلې جوړې کی ورته مې ورله جوړې کړې رقم دا سه سوال سره به اسبابم جمع کې دا سے بنوے چے کٹ کے پروتے و زمیدارانه کے ہوتے خدای پاکانو بس چے سم غلی و بس دا بوجے ڈکی نو تبس کرے لاس پہ بخوازے یا خدای پاک ټولش بس اوچو نہ کے او نہ پټی لزے او نہ کار لزے نہ دکان لزے او بس یاره چے سبا دکان بس سم برجقی نو څنګه برجقی تب خپل کسب کے او خپل اسباب به استعمالین او برکت به پکې د الله نه غواړي به سوال کوم ليله القدر شوب یو خدای پاک بس جسار را پاسم چې دا خاون می د سرو زرو مولی وی مولی او کله ته پوزرا پر کوم او کله وګرا پر کوم پوزي مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دی زستاوه پکې سي مېله خدای لال کنه دا سوالونه بنا کړ د ګناه سره او دا سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دغه یو دی وخت معنا خیر نو وی چې زرالما مدینه منوره ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چيله وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کا او مال مګدا وی ما به در ورځ خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چيلونه به مې په واغشتل نو ما با مسکل مرګرو با مسکل او یو جام با مو حضور پاک لام کې خاوده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کوړه وته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ اوسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مو وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د نبی رسول الله را یروی مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا هم ویګنی ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي ځانم د قصد ودک حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم غل لا یو کټویلې سروچت ک په پکی ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکی ګوري نشتا دبل نه سروچت ک په پکی ګوري نشتا ټولو خو قتل په پکی نشتا وسکای رسول الله مبارک یا الله چې موږ څوک سیراب کی خدای ته سیراب کا پرسون خپل سوال وکړه یا الله چې موږ له څوک پیرا کی تم ولا پی ورکا بس صحابي په شوم چې دا وکړه ابرستان مې خو غردولا او په منډه پاسه د مې الله رسول موږ تاسو ناراضه ما پمس کړي وې دا پیجوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلام مې الله سو د پيوډا کجوا په مې دی واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکه اسه سوال بکې او د موسی علی السلام یو امتیو نو موسی علیہ السلام لراغه یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ رستو سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای
چې سار له ما سره څه کېږي، بل اوس څه کېږي، بل اوس څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیب خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم. ویې ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کوم. چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به، او دا د بدر نه به کوم. ما ته خو پکې خیر ښکاري. وایي الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وایي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه. الله نه سوال وکړه، الله ور سوال قبول کړ. ګوره د شریعت خلاف سوال دی کنه، بالکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو. چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل اوس به مري، 2 ورځې پس به مري. پس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچولې. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خله چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. موسی علیه السلام هم حیران شول، ته پته ولګېد چې یو غلام دی هغه به مري. زر یې غلام منډې ته بوته، میلې ته خرڅې کړ او پیسې جیب کې واچې. بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر. راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې کړه، پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېد چې اوس به ته په خپله مرې. امره دغه چې موسی علیه السلام راغی جاړي او ځلان ګولا ده څه چل دی؟ وی ما ته خدا پته ولګي چې زه به مرم یو څو ورځې پس. نو بس ځان ټینګ کړه که نه. دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، هو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه به مې پلار مري، نو 40 ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو، خلک به یو بل راتله چې بل دا بابا روان دی. وی غم به امینه تلوی په هر کې خوشغلی غم به او ډوډۍ به چا کم ځای خوړه چې هغه ته یې وي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه به مخکې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دی. دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی. لال موسی علیه السلام ته په جړا شو چې هله بل ورځ مرمه، خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل الله دې کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي، غلطي وکړي، نو یو مصیبت زمونږ پې رحم راشي، نو مصیبت په ده را نه ولو، په مال یې وله ورغورځو، دی بچ کړو. نو ده یو غلطي کړې وه، نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روانو، نو مونږ پې رحم راغی، نو هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځو چې دا پرې د اس به وله مړ کړو، لږ بیا خفه کړو، دا هم وله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا، مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده، نا مصیبت بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی، موږ وایي دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرد او دا هم وله ډېره ده. نو ام وله په غلام ور واچو، نو غلام خو د خرڅ کړ، هغه درد یې ونه لید. اوس بل څه شته دی نه، دا د سر پاتې دی، ورته یې ځان له کفن خمرېدار واله خپې پکې ونغاړه. د ګناه سوال به هم نه کوه، ښکلی سوال به کوه. مثلا چې ته غلا له روانې، یا خدایا کامیاب میرا ہوئے، یا سودی کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب میں پکې راولې، یا د بن مسلمان مرګ لروانه او خدایا نو بس کامیاب میں راواله. د ګناه سوال باندې کوي، پنه کو کې د الله نه غواړي، ډوډۍ ته غواړي، جامه ته غواړي، عزت ته غواړي، رزق ته غواړي، بچی ته غواړي، ارسل الله سرشتہ ام من شيء الا عندنا خزائنه. الله وی دا ارسیس خزانه ما سرشتہ، او الله په دې خوشاليږي، الله په خپکیږي نه. نو د دعا بسدي بهتره خدا دا چې 2 رکعات منځو کا، قبله ته مخ کا، او لاس چت کا، او الحمد شریف، او دا غینه پس درود شریف، او بیا په اخلاص دعا وکا. یقین وساته چې الله را قبلې، دا په الله یقین کې نه. بس سوال کې دا زمونږ دا نه چې دا موږ مړو لاړ شو دوا به وکړو، نو بل وی دوا به وکړو، نو چې لس کسه دي لس کسه وی دوا به وکړو. رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ، زړه نه یې کوئ،
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخای او دې رونیسي یو دوا به وکړو بل برونیسي یو دوا به وکړو بل دوا ارما تاسو تبت او ماتم پته دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کې دا وته ځان خایې کده مړي د بخنه لپاره سوال کوي ځان په قسم دوا کم ده مچان شاله دا ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو ابل وای یو دوا الګه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحينا وميتنا خشته دوا شو خمه د اداره بس پرېږي د نیک بخت چې پلار خخ کی پرېږي چې مور تخ کده شي قبر کې امر ورکوځي کی پرېږي چې غرور ورخخ کی والله کې مون پریدو یو دوا بوکو یو ورور ول یو رانی ولی بل ورور ولا بلانی ولی بل ولا بلانی ولی پلار ولا بلانی ولی اخذ غریب حالت کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځي او دوا بوک مطلب دوا نشته چې ماوي نظر مړی لراغله ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خدای ته زاری وکړه پټه دعا وکړه او چې لس کا سلام شي مړی لا دا یو دی دعا وکړي کنه نور دې امینو یو دعا وکړه خمدیدار خپل حمد درود شریف د دل د اخلاص سره خدای لا مړی وبخي ټول دې امین نه یو دعا وکړو دعا وکړو مچان شړی داسې کی بل وای یو بل بابوکو ابل وای یو بل بابوکو اول وی یو دوا به بل خدای شته چا خلم لاقي ایو پکې وی دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون ورشنه دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر لا اله الا الله لکم الک سروي لاله تکبیرات تشریق وی ایو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دی وی بس لزو او بس نور سن او چې لار شي یو دوا به وکړو چې زی بیا به یو دوا وکړو چاته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخښي دی وي درود شریف دې وسره وي حمد د خدای دې وسره وي لازم نه پورته کې د دعا طریقه دار چې لاسونه اوچت کړه یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته برخامخ کا او دا ورغي به مخ ته مخامخ کا او دا لیچې دې زړه ته مخامخ کا خمدیدار خپل دعا وکا واجزه دعا وکا پټه دعا وکا یو کس دی دعا وکي نور دی په امین وای الله بیا دعا قبول نه لس کس تللی دی یو کینه او بل پاسه او دعا بوکو یو کینه او بل پاسه دعا بوکو او مړي والا غریب په کرسه ستړي شي کله ولاړی کله یو سر لذي کله بل اغلم به خويست مړي خو مون بس اسه به سره خدای بخین جنازم زمون څه دعا ده جنازه لم چې سوګي سلازي دې پرون لاغله دې مال زو ولا زمو دې نه راغله نه زمو په بدل دي نو او څوک خاطر جنازه نه کوي لال بچي جنازه لا الکه لیدم دي کنه دي او پوری ته رومال نه جنازه نه کوي جنازه نه کوي سره جنازه خو عبادت ده ځان ورته ټول کلی ولسم جوړ کړي دي غم خادم ته جوړ کړي ده اهم عبادت هم تبا کړي دعا آداب پیجنے دو رکعت نفلو کے لاس با اللہ توچت کے دا خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس پا مخ باندے راکا گا خمد ایدا آداب ایدا دی قبلے تمخ کا آداب ایدا دی چی نیکیو کدا غینا پس دعا غوارا نور ار وقت دعا غوختے شے پا دعا کے سے خبر نشتا او یقین بساتے چھے اللہ بے قبلی او دلنا دعاو کا او اجالا خدای تاو که جلان دزیدان جلغونے کا رب العالمین تا نو دعا با اللہ قبلی نو دا دعانا قیمتی عبادت رو نشتخا ار وقت اللہ او دا غائب مسلمان غائب لم دعا خدای قبلی نامو آئے چھے یو زمان یو مرگره حج دا تماتا پخپلا و یوس مرد اللہ دیو بخی خاص مرگره مو کوئی چراتلم و یوی مالا دوا وکا بلوی مالا دوا وکا بلوی مال آغا وقت سر دو لکا وی که دونیم لکا داخله وی دونیم لکا ما داخل اور ایدی خلقو لدواگانه وکا اور وطا نو ما وطا ایروری یو خبراتو کما میں چیت پیغمبر مبارک فرمائی کہ دا غائب مسلمان دعا دا غائب دا پتاغل دعاو کنو خدای بقبلی او چی بیت اللہ لذی نو سنت دادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تروانو بیت اللہ نو رسول اللہ مبارک لاس اونی و دا مدینین و سربار اور تسوائی رورکی ما پا دوا کی ہیر نکے گا نو بیت اللہ لچیزے التا دوام قبلی گی یوا بل دادی چی پیغمبر دا حضرت عمر نا دعا غوالی
لوی سلیم د کشر نه غوښتې شي او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتې چې مالا دعا وکړه په دې باندې خفه کېږي او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی او بله درته ویمه بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله غلی خدای قبلی اقب ما لم خدای قبوله کړي خل کې زه خو نه کوم بخل زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم نه کوم پکې بخل او خپلو مقتدیانو